اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما جی نوم صالح خان دی. زما تعلق د چینی مارکیټ سره دی. دا اوس د کرونا وبا چې په شانتي یو بل وبا راوتېره طاعون وبا د منګکانو د وجې پیلېږي. زموږ دا دکانداران غریبانان څونه مالونه خوړلی شو. تاسو وګورئ په هر ځای کې په هر نالۍ هر ځای کې دا منګکانو ده. زموږ ضلع انتظامیه هېڅ نوټس په دې نه لي. زموږ د ضلع انتظامیه دا شکوه ده. موږ ته وایو چې پکار چې دوی په دې منګکانو باندې نوټس صفایي په منګوره کې صحیح ځای کې صفایي نشته. چینه مارکیټ نشاد چوک دا ټول ځایونه ډک دي د منګکانو د وجې. پکار چې موږ دلته پکار چې ضلع انتظامیه دا کار وکړي چې په ځای دوایانې واچوي، ځای په ځای سپری وکړي منګکانو لپاره، ځکه چې دا د خلکو ورونو والا د هر چا لپاره ډېر روړه او نقصان وکړي. دلته ډېر شه دوکانداران دي، هوټلوالان دي، ټیلران دي چې د هغو کپړې د ټیلر کپړې خوړل، د هوټلوالا خوراکونه چیني هر څه خرابېږي. دا ډېر څښاک شی دی او د دې چې کوم وبا پیلېږي هغې سره ډېر خلک خرابېږي او ډېر خلک مري د کرونا په شانتې. او اوس چې کوم مونږ وایو چې چینه مارکیټ کې چې کوم دا څښاک کنده ده، د دې دا چې موږ د دې نه هم صفایي وکړي، د دې نه دا څخه راشاته دا خوړ چې بهیږي، دا دوکانداران چې دا کم دا زموږ چې کوم دا ډبې لګي د دې خلک ګنونه نه ولي. اوس چې موږ چې خوړ غاړې لور شو د پل سره د غټ پل نه موږ ورته اڼې خوا هلته چې ور شو هلته دومره ګن پروت دی چې باران وشي دا نالۍ راوځي، دا څښاک ګن د صفایي هېڅ نظام نشته بسوات کې. خوړونه یو پیر پاکي بیا په هفتو نه پاکوي. لکه زموږ واسه والا چې دی هغوی ته دومره هغه پکار دی چې څنګه چې دوی په کرونا باندې زور راوستي او خلکو له ماسکونه ورکولو، خلکو ته ځای په ځای دا ټینکۍ لګول دي د سینیټایزینګ لپاره. پکار چې دوی اوس منګکانو لپاره هم داسې اقدامات وکړي د منګکان باندې. زموږ دا پکار زموږ خلک ته هم پکار دی چې دوی ګندګي دومره نه خورئ، پکار چې دوی د ډبو ته ګن اچوي او پکې واسه والا لږ ایکشن والي چې منګکان ختم کړي. دې چې دې منګکانو د علاج هېچا د دې څه علاج راونه ویستو، دې دوایانې راغلي دي هلته د هغو سره پرتې دي واسه والا سره. دوی له دا پکار ده چې دا دوایانې خوري کړي او دلته به د نالو مالو کې واچوي. دوی چې منګکان دي مسلمان سم پیشوګان دي، منګکان نه دي خو سمې ګړې دي ګړې. او وروره بله ورځ هم موږ په دې شریف آباد کې یو موږ امیر صاحب ملګری د هغه زوی چې چلی دی نو بیا یې دلته په سیدو هسپتال کې ناغست او د دې علاج موږ سره نشته. بیا پېښور ته بولی دی نو هلته یې ولې علاج ټیسټونه میسټونه کړي دي، دوایانې میوانې ولې کړي دي راوړی دی. د دوی سره هم دلته د پروګرام نشته چې بیا ستنې مني او د ټیسټونه یې د دې داسې نشتي. ما غریب بیا بړی پېښور ته وړی نو دې دوی ته موږ درخواست دی مهرباني دې وکړي، موږ ورته اپیل کوو چې دې منګکانو څه دغه وکړي او صفایي خو د سره څوک نه کوي وروری. الله دې خوشحاله که په ایماندارۍ که څوک د ایماندارۍ کار کوي، صفایي خو د سره نشتي. دا ځای دی رور دا نالۍ دي دلته د ماشوم خبرې وکړي لنډي کس کې دا نالۍ راشي دا بند شي. داسې څوک نشته چې راشي دا نالۍ بیا پاکې کړي که نه. بیا پکې لوړې موږ لښتې راغستي ورو دا لښت هم راغستي دا نالۍ صفا کوو، دا ګن من چې لرې کوو. دونه هم دا پکار دي چې مهرباني وکړي. موږ دوکاندارانو هم پکار دي چې ګن نالو ته نه ولو او مهرباني دې وکړي. د صفایي هر سهار پکار ده چې دې دا نالۍ صفا کوي. د لنډي کس ده دا کوڅه ده دا دوکانداران دي، صفایي خو دلته د سره څوک نه کوي. او دا منګکان دي وروره نو دې دوکانونو ته چې دننه وځي نو پیمانه کپړه ده موږ پخپله د کپړو کار دی د پردو کار دی وروره. دومره منګکاني د ورځې خو وروره زموږ خوا د دوکانونو ته وروره غول هم کوي ننوتي پکې او داسې دا کپړې تاسې شلی که نه چې غارې کړي غلبېلې چې جوړ کړی. دلته خلکو د یربونو روپو کاروبار دی، د خلکو د چا د لکاو دی. هغه غریبانان چې تېښتې راغلي دي څوک د وروره دوکان هر ټایم راسپړي صفایانې کوي. د منګکانو دې څه علاج روانه وت. دوی ته زموږ درخواست دی، سوال دی، منت دی چې دې څه د دوایانې میوانې هغه د خوري کړي، مهرباني دې وکړي. السلام علیکم. زه بسم الله دا ګندونه مندونه دلته خلک پیالې ډکې ګورئ منګکان ډېر زیات دي وشي او د دې صفایي خیال وساتئ، نالۍ ته ګن مه ولئ. ډېره مهرباني منګکان او د دې نه غټې بیماریانې ودرېږي. الله یې خوشحاله کړه. دوایانې ونولي نو ښه به وي که نه صفایي به راشي. څنګه چې تاسو خبره وکړه د منګکانو په حواله باندې نو په دې باقاعده د ډي سي صاحب جنید صاحب سره ناست یم او په دې ما ټیمونه کړي او باقاعده په دې باندې اپریشن شروع دی. هغه وساته او ټیمې ته هدایت جاري کړی چې په دې باندې به پورې تورۍ چلوالی او د دې اپریشن چې دی نو دا به جاري ساتي. خو تاسو وایئ چې یاره مینګوره کې داسې تر کېږي یو ځای بل ځای او کار چې دی نو ډېر سلو روان دی. نو
نو ډي سي ته یو پیره زه بیا ریکویسټ کوم چې مهرباني دې وکړي او بس او پیمنټ باندې هدایت جاري کړي چې دا کار په تیزۍ سره شروع کړي څنګه چې تاسو ته پته ده چې په کلو کې هم کورونه ډک دي هر ځای کې دوکانونه نو مهرباني دې وکړي او دا کار چې دی نو دا هغه یو مطلب دا دی پوري طور دې دا کارونه ختم کړي ډېره مننه جي شکریه واسه انکارات خصوصا په منور کې چې کوم دی د منګکانو ډېر زیات سیوارور یې راغلی دی چې د هغې په وجه باندې د مختلف بیماریانو خصوصا د طاعون د مرض چې هغې خپرېدو امکان شته نو هغوی خپل کار کوي خو په دې کې یو تیزوالی راولي او د دې لپاره د دې ختمېدو لپاره چې دوی خپلې هلې ځلې مزید سیول نو ډېره مهرباني به وي ځکه چې دا د دې عوام د دې قوم د مفاد لپاره وي نو زما به دا د هغې مشران هغوی به دې خپل کار کې مزید چې کوم استقبال یې راولي خاص کر منوره شوه د سیستم دی د لنډیکه شو مجماله شوه نور علاقې چې دي نو هغې کې د دې منګکانو د سیوالۍ چټکوالی چې کوم دی نو دا زموږ په نقصان کې دي نو موږ به خپل مشرانو ته دا درخواست کوو چې زر تر زره فوري په دې باندې کار وکړي چې دا دوايانې په دې مالو کې ایښودې دي اسماباد عثمان آباد په دې کې ایښودې دي منګکان یې وژلي او بیا په نالو کې پراته او دا پرون په اخبار کې هم راغلي چې د دې نه غټ غټ مرضونه لګي وبا چې پرېږدي وروڼو د دې ته پکار دي چې په دې منګوره کې غټ نه غټ اپرېشن وکړي د دې لپاره واړه به بهر راوتی نه شي د ماښام نه پس